بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زما عزتمندو مسلمانانو کشرانو مشرانو ورونو مونږ د جنت ته داخلېدو اسباب شروع کړي وو. نن به یو څو نور بیان کو. یو حدیث کې راغلی امام بخاري رحمه الله د روایت نقل کړی. شداد بن اوس رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ويسوق سيد الاستغفار عند استغفارك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا سید الاستغفار په یقین سره ولوستلو یعنې سحر په وخت کې او په دې ورځ دا انسان مړ شو، نبی علیه السلام فرمایي چې دا سړی به ضرور جنت ته ځي. او چا چې د ماښام په وخت کې دا سید الاستغفار ولوستو د شپې مړ شو، نبی علیه السلام فرمایي ضرور به جنت ته ځي. او چا چې دا د ورځې ولوستو په دې باندې یقین کوونکی او په دغه ورځ د بیکا کول نه مخکې دا سړی مړ شو، دا سړی به جنتي. نبی علیه السلام فرمایي چا چې دا د شپې ولوستو په دې باندې یقین کوونکی او د سبا کول نه مخکې مړ شو، دا به جنتي. یو بل روایت کې راغلی امام ترمذي رحمه الله روایت نقل کړی. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي موږ ته عمر رضی الله عنه په جابیه علاقه کې خطبه راکړه. وی فرمایل ای خلقو زه په تاسو کې داسې ودرېدم څنګه چې نبي صلی الله علیه وسلم په مونږ کې ولاړو. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایل وی زه تاسو ته زما د ملګرو په باره کې وصیت کوم، بیا د هغه کسانو په باره کې چې دوی پسې راځي، بیا هغه خلک چې دوی پسې راځي. نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا به دروغ خواره شي. وایي تر دې چې وسړي نه به قسم نه وي غوښتلی شی، هغه به قسمونه کوي. د یو سړي نه به ګواهي کول نه وي غوښتلی شی، هغه به ګواهي ورکوي. وایي خبردار، وایي هېڅ سړی د پردي ښځې سره نه یوازې کېږي مګر د دوی درېیم ملګری شیطان وي. وایي چې دا شیطان یې دوکه کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو باندې لازم ده چې د مسلمانانو جماعت راټینګ کړئ او د اختلاف کول نه ځان وساتئ، ځکه شیطان د یو کس سره او شیطان د دوه کسانو ډېر لري. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې د جنت منځ غواړي نو د مسلمانانو ډله دې راټینګه کړي. څوک چې د جنت منځ غواړي د مسلمانانو ډله دې راټینګه کړي. او چاله چې خپل نیکی خوشاله کوي او بدی خفه کوي نو دا سړی مؤمن دی. د حدیث په دې اخر کې دا یو قسم یو تله یې خدا چې خپل ځان په دې باندې وتاله، یعنې کله چې ته یو نیکي وکړې او تا ته په هغې باندې خوشحالي میلاو شي نو پوه شي ته مؤمن. او کله چې تا نه یو بد کار وشي ته په هغې باندې خفه شي نو پوه شي ته مؤمن. نو که داسې نه وي بیا سوچ کوه چې ته څه شی. الله سبحانه وتعالى موږ تاسو باندې د عمل توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.